ذوالحجې وړومبی 10 ورځې دي او په دې کې یو ورځ راځي چې هغې ته د عرفې ورځ ویلی شي. هغې ته ډېر فضیلت او حاصل دی. عایشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې نبی علیہ السلام وفرمایل د عرفې د ورځې نه علاوه داسې یو ورځ نشته چې په هغې کې الله تعالی د جهنم نه خلق زیاتی او هغه زیات وي د ورځې د عرفې نه. یعنی د ورځ د عرفې باندې ډېر زیات خلق چې نو هغه د جهنم نه خلاصوي. او بیا وفرمایل چې الله تعالی د عرفې په ورځ باندې بندیانو ته هغه ډېر نږدې او په خپلو بندیانو باندې فخر کوي او بیا ملایکو ته وایي چې زما دا بندیان څه غواړي، دوی څه غواړي چې ډېر د لاسونه اوچت کړي دي. عرفات کې چې حاجیان عرفات ته لاړ شي نو په دا ورځ باندې د هغوی بل کار نی، بس دعاګانې، اذکارې، عبادتونه په دغه کې چې نه هغه مشغول وي. نو الله تعالی ملایکو ته وایي زما دا بندیان څه غواړي، پته یې ورته چې څه غواړي، خو دا هغوی ته ښکاره کوي چې څه غواړي، تاسو لږ ووایئ. ملایک ورته وایي نو هغه بیا ترسره کوي. نو بل روایت کې راځي، صحیح مسلم روایت دی، ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ وایي نبی علیہ السلام نه نقل دی چې د هغه نه تپوس شو د روژې د ورځې د عرفې. نو نبی علیہ السلام وایي چې یکفر السنة الماضیة والباقیه، د تیر کال او د راروان کال د دواړو چې نو ګناهونه ورسره معاف کېږي. یعنی چې دا کم کال تیر شو نو د هغې ګناهونه او چې دا کم کال را روان دی د دې دواړو چې نو ګناهونه هغه چې نو د دې سره معاف کېږي. د دې دواړو روایتونو حاصل هغه دا شو چې د عرفې په ورځ باندې عبادت هغه ډېر کول پکار دی. یو خصوصي عبادت دی، خصوصي عبادت هغه روژه ده چې روژه ونیسي. دویم ورسره چې نو دعاګانې د هغې زیات اهتمام، او دریم نور اذکار او تلاوت چې هغه څه کولی شي، خو دا دعاګانې او روژه د دې زیات اهتمام وکړو.